السلام علیکم ملګرو، څنګه حال دی؟ ښه یې؟ نننۍ ویډیو د هغه کسانو لپاره ده کوم کسان چې ان ایجوکیټډ دي، مطلب هغو سکول نه دی کړی، صحیح شو، او هغو ته د انګلیش لینګویج ډېر زیات ضرورت دی، صحیح شو. مطلب بهر ملکونو کې مسافر دي یا په خپل ملک کې دي، صحیح شو، یا سټوډنټس دي یا ټیچر دي، صحیح ده. لکه مطلب د عام کسانو لپاره ډېر زیات څه دی، یو لازمي دی. لکه مطلب انپړ کسانو لپاره، کم کسانو چې تعلیم نشته او هغه دا غواړي چې مطلب هغه ته یو میسج راشي یا چې کوم دی یو ځای کې بورډ ویني، صحیح ده، یا ورته څوک یو خط راولیږي، مطلب هغه په هغې نه پوهېږي دا په انګلیش کې دی یا په چیني کې دی یا په عربۍ کې دی. نو دا داسې یو اپلیکیشن دی، صحیح شو، داسې یو ویب سایټ دی. دا تاسو چې کوم دی هر نمونه ژبه ته، لکه مطلب 135 ژبې چې کوم دی د هغې نه سیوا ده، تاسو د یو نه بل ته کنورټ کولی شئ. مطلب په انګلیش کې تاسو ته میسج راغی، صحیح ده، تاسو ته په انګلیش کې یو میسج راغی او تاسو ته دا غواړئ چې تاسو زه اوس پښتو ته واړم یا اردو ته واړم، صحیح ده. د هغې دپاره تاسو ته زه یو ډېر زبردست اپلیکیشن ښیم، صحیح شو، او ډېر د فایدې دی. زه یې در روان 3 کلونو نه استعمالوم، صحیح شو، ما ته ډېره زیاته فایده ده او تاسو ته به انشاءالله ډېره زیاته فایده اپلیکیشن دی، صحیح ده. اپلیکیشن ته وبوځم، دې ته ویلی چې ګوګل ټرانسلیټ، صحیح شو، پلی سټور ته به لاړ شئ او ګوګل ټرانسلیټ دا به ډاونلوډ کړئ، صحیح شو، انسټال به یې کړئ، دا یعنې دی، صحیح ده. نو دا به اوپن کړئ، صحیح ده. په دې کې تاسو ته اوس مکمل طریقه زه ښیم چې دا به تاسو څنګه استعمالوئ، یوه ژبه به تاسو بلې ژبې ته څنګه کنورټ کوئ، مکمل طریقه تاسو ته زه په دې ویډیو کې ښیم، صحیح ده. د ټول نه اول چې موږ اپلیکیشن کولا کو، صحیح شو، په دې کې به تاسو خپل ایمیل چې کوم دی انټر کړئ، دا به لاګین کړئ، صحیح ده، او ډایرکټ به تاسو دې ځای له راشئ، صحیح ده. دا به تاسو ته دقسې اوپن شي. په دې کې اولنی اپشن راغلی دی، صحیح شو، انټر ټیکسټ، صحیح شو. په دې کې چې تاسو څه ټیکسټ مطلب انټر کوئ او دلته کې تاسو لاندې درکړي دي ژبې، صحیح شو، دلته کې انګلیش دی او دلته کې اردو دی. که فرض کړه تاسو پکې لینګویج چینج کوئ، دا انګلیش دی، عربي، سپینش یا دنیا ژبې په دې کې دي، صحیح ده. چې کومه ژبه تاسو کومې ته کنورټ کوئ هغه په دې ځای کې سلیکټ کړئ، صحیح شو. دویم نمبر ما دلته کې اردو راغستی، دلته کې پښتو هم راغستی شم، صحیح ده. نو زه اوس انګلیش چې کوم دی هغه اردو ته کنورټ کوم، صحیح شو. دلته کې به انټر ووایم هسې رینډملی هاو آر یو، صحیح ده. دا تاسو کتی شئ آپ کیسے ہو، تاسو له هغه ژبه سو هغه چینج کړه، مطلب ډېره په اسانۍ باندې ده، تاسو د دې څخه کاپي کولی هم شئ، صحیح ده. د دې نه به بیک لاړ شو، صحیح شو. اوس په دې کې دویم نمبر اپشن څه دی، په کنورسیشن به کلیک والی، نو ګورئ अब बोले ऑप्शन कभी नहीं देखा। ډایرکټ چې کوم دی تاسو ژبه سو ډایرکټ هغه چینج کړئ، صحیح شو. په دې کې دویم نمبر اپشن راځي، دا یو، په دې کې به تاسو چې کوم دی د دویم نمبر په دې کې به تاسو خبرې وکړئ، هغه به ډایرکټ چینج شي، صحیح شو. دریم نمبر اپشن په کې ډېر زبردست دی، دا چې دی دا د کیمرې اپشن دی، صحیح ده. په دې کیمره به تاسو کلیک والی، چې تاسو سره فرض که په موبایل کې څه پکچر وي هغه به ډایرکټ تاسو فرض که زه راوړم، صحیح ده، دا یو تصویر ما راوړو، دا به تاسو یې راوینئ، مکمل یې تاسو اردو ته په 2 سیکنډه کې چې کوم دی هغه چینج کړو، صحیح شو. ښه، بل اپشن پکې کوم یو راځي چې په دې کیمرې تاسو کلیک والی، صحیح ده. دلته کې تاسو پکچر هم اخیستی شئ، مطلب پکچر والی هغه به دله ډایرکټ چې دی نو اردو ته یا پښتو ته هغه چینج کړي، صحیح شو. نو په دې باندې تاسو هر نمونه کار د خپل کور د خپل سکول یا چې کوم د ټیچر پرې هم خپل کار کولی شي. نو ډېر یو زبردست اپلیکیشن دی، په خپل موبایل کې لازما انسټال کړي، ډېر زیات د یو سهولت اپلیکیشن دی، صحیح شو. ډېره مننه.